زموږ د اوریدونکو لخوا را استل شوې سرچینې موږ یوې ډېرې ژورې پوښتنې ته بیایي. یو پوښتنه چې زرګونه کاله پخواني ده، هغه دا چې په نوم کې څه ځواک دی. هو، او دا لکینې دا پوښتنه یو ګام نور هم وړاندې وړي. بالکل. دا یوازې د لغتونو کې څه نه ده، بلکې د خدای په دوو نومونو، یهوه او عیسی، کې د ټول خلقت کې سالیتوي. یعنی دا د یوې اړیکې د بدلون داستان دی. بالکل. او دا یو ډېره په زړه پورې موضوع ده. دا لکینې استدلال کوي چې د دې دوه نومونو ترمنځ تفاوت یوازې په تلفظ یا ژبې کې نه دی، بلکې دا د مخلوقاتو لپاره د خدای ټول پلان د مرکزي ټکی دی. نو زموږ د نننۍ چیرنې موخه هم دا ده چې د همې موادو پرانا کې پوه شو چې څنګه د یهوه نوم چې د مطلق وجود نشانه ده، د عیسی په نوم کې چې د ژغورنې نوم دی، خپل بشپړتیا مومي. هو، دا د یوې کهانی ډرامې په څیر ده چې په دوه نومونو کې خلاصه شوې ده. نو راځي چې له پیل څخه پیل کړو. د دې ټول استدلالو بنیاد په همې دوه نومونو ولاړ دی. راځي چې لومړی دا نومونه له وڅېړو. هو، سرچینه د یوې نوم ته پیر پاګنت ورکوي، هغوی یې د تورات له هغوی مشهوره صحنې سره تړلې دی. د سوزیدونکي بوټي صحنه؟ هو، کله چې موسی له خدای څخه د هغوی د نوم پوښتنه کوي. او ځواب یې ډېر جوړ دی. خدا وایي زه هغه یم چې یم. د دې لیکونه له مخې یاوي د همدې جملې یو ډول لنډیز دی او معنا یې ده هغه څوک چې شتون لري. هغه څوک چې شتون لري. هو، یا مطلق وجود. د کوم شخصي نوم په څیر نه دی لکه احمد یا نو جان. دا د وجود یو تعریف دی. دا نوم د خدای هغه اړخ بیانوي چې له زمان او مکان څخه لوړ دی. هغه څوک چې په خپل ذات کې قایم دی. یعنی د شتون لپاره بل هیڅ شی ته اړتیا نه لري. بلا شکه. دا د مطلق ځواک، مطلق پاکی او مطلق سے خواکی نوم دی. عجیبه ده. نو دا نوم په اصل کې د یوې نه لاسرسي وړ فاصله احساس ورکوي. هغه څوک چې شتون لري، یعنی دا سه حقیقت چې تا ورته نږدې کېد نه شي، یوازې منولی شي. صحیح. نو بیا د عیسی نوم څنګه د انځور ته ننوځي؟ دا خو بيخي بیل ډول احساس ورکوي. دقیقاً. او هم دا د بحث مرکزی ټکی دی. د سرچینې په وینا د عیسی نوم چې په عبرانی کې یوشوای دیو ترکیبی کلمه دی. ترکیبی هنګه کا؟ دا له دوو برخو جوړه شوې ده. یا چې د یهوه لنډیز دی او شوا چې معنی ژغورنه ده. نو د عیسی یا یشوع ټکی په ټکی معنا ده یهوه ژغورنه ده. یو لازه. نو کدا دوانو مناوي سره یو ځای کړو، نو د عیسی نوم په اصل کې د هغه څوک چې شتون لري ژغورنه کې دی په معنا دی. بالکل همداسې ده. دا خو بیخدي او نوی اخ دی. لومړی نوم یوسته د وجود خبره کوي. هو. خو دوهم نوم په هغه وجود کې یو عمل یا هدف ور اضافه کوي چې هغه ژغورنه ده. او دا لیکنی هم د توفیر د ټول بحث د بنیاد په توګه کاروي. یو نوم د هم مطلق او نه بدلیدونکي حقیقت بیان دی، او بل نوم د هغه حقیقت د یو ځانګړي او عمل او هدف چرګنمونه کوي. لکه څنګه چې یو څوک وایي اور، هو، او بل څوک وایي اور چې تو د خبر کوي. ډیر ښه مثال دی. لومړی د اور د ذات بیانوي او دوهم یې لمنګ سره د هغه د اړیکې او اړخ روښنا کوي. نو په یو نوم کې مطلق وجود او په بل کې د ژورنې عمل. خو سرچینې وایي چې دا یو ساده توپیر نه دی. نه، هیڅ کله نه. بلکې دا د دوو کاملا مختلفون نیرانیګانو یا دوو مختلف اړیکو دروازې دی. د څنګه کیدای شي؟ دا د دې لیکنو ترتوالو مرکزی او شاید ترتوالو ننګون کې نظریه دی. سرچینې استدلال کوي چې یهوه یا هغه څوک چې شتون لري د یو نیمګړی او ګناهکار مخلوق لپاره په اصل کې د قضاوت او تباہی نوم دی. یو لزه صبر، یعنی د خدای نوم هغه څوک چې شتون لري د ګناهګار لپاره د مرګ پیغام دی. دا خو د ډیرو خلکو له تصور سره په ټکر کې خبر دی. معمولاً خلکو فکر کوي چې خدای ته نزدیکاولی خشي دی. خدا متن یو بل انزور وړه کوي. دلته یو ډیر پیاوړی تشبیه کارول شوی دی. څه ډول تشبیه؟ د خدای مطلق پاکوالی او وجود د سوزونګړې اور په څیر دی. سوزونګړې اور؟ فکر کوئ یو کوچنی وچ خس چې اور ته نږدې شي د اور په ذات کې کوم بدلون نه راځي، خو هغه خس سمدستي له منځه چی.
د سرچینې له مخه یو ګناهکار مخلوق چې د هغه څوک چې شتون لري حضور ته نږدې کوي د هغه مطلق پاکوالی او عدالت په ورڼې درېدلې نشي. نو دا نوم په خپل ذات کې د هغه مخلوق لپاره د تواهی او هلاکت پیغام لري. دا د هغه خالق نوم دی چې مخلوق ورته نږدې کېدلو نشي او ژوندي پاتې شي. که زه سم پوه شویم نو د سرچینو په وینا د یهووا نوم داسې د لکه لمر ته لري محافظتي پوخ پرته کتل. هو د هغه ځواک او پاکی بدیل منځه یوسي. دا یو ډیر سخت انجوا دی. بالکل. نو په دې حالت کې خو د مخلوق او خالق ترمنځ د مینې اړاکان ناشونی ښکاري. دقیقاً همداسې ده او همداسې ځای ده چې د عیسی نوم ټوله معادله بدلوي. سرچینه عیسی د یهوې د نوم بشپړونکی ګڼي. خدا په دې معنا ده چې خدای بدلون کوي؟ نه، د ډیر مهم ټکی دی. دا په دې معنا نه ده چې خدای بدلون کوي یا د هغه ذات بدلیږي. خدای همغه سوزونکې اور پاتې کیږي بلکې د هغې او مخلوقاتو ترمنځ اړیکه بدلون مومي. اړیکه بدلیږي. هو، د عیسی نوم یو پل جوړوي. د قضاوت نوم د ژغورنې په نوم بدلیږي. ویرا په مینې او مرګ په ژوند بدلیږي. او د ستر بدلون د یو ځانګړې پیښې له لارې ممکن کیږي. خو او لکه څنګه چې په دې موادو کې راغلي هغه پیښه صلیب دی. خو نو د سرچینو په وینا صلیب هغه مرکزی ټوکی دی. هغه ټوکی چې دا دوه نمونه او دوه ډوله اړیکې سره نښلوي. صحیح. خو دا لیکنی صلیب ته په یو ډیر ځانګړی نظر ګوري. دلته ویل شوی چې د تثلیث دویم مخنوم یعنی ژوی هو خپل وینا د هغه څوک چې شتون لري په نوم تویوي تاسو هغه د هغه څوک چې شتون لري ژغورونکې دی په توګه بشپړ کړي. د یو ډیر پیاوري او شاعرانه انځور دی. راځو چې دا لزنور هم وسپړو. بلا شک دا یو ډیر ژور الهیاتي مفهوم دی. ګوره د دې لیکواله مخه صلیب یازې د گناهونو د بخښنې یو عمل نه دی. نو څه شي دی؟ دا یو بنسټیز بدلون دی چې په خپل د مخلوقاتو په وجود کې راځي. لکه یو څوک چې د لمر د وړانګو د زغملو لپاره ځانګړې جامې یا عینکې جوړې کړي. بازار پورې مثال دی. صلیب هغه محافظتي پوښ دی چې مخلوقاتو ته دا ورتیا ورکوي چې د خدای حضور ته نږدې شي او لزمرز لاړ نشي. د زوی قربانی هغه قیمت ادا کوي چې د یهووا د مطلق عدالت غوښنه و او په دې توګه د عیسی یعنی د ژغورونکي خدای نوم ته لار واروي. دا خو بیخي حیرانونکې خبره ده. یعنی دا نمونه وضعیه تشریح نه کوي بلکې په یو ډول یو عمل تر سره کوي. هو بالکل. په دې اړه په سرچینو کې یو بل پزړه پر ټکیم ذکر شوی چې لصلیب څخه مخکې ملائکو ته یوازې د یهووا په نوم امر کېده. دا څه معنا لري؟ دا یو ډیره دقیقه نکته ته اشاره کوي. د دې متن لمخه کچیرته هم د خدای د ژغورنې پلان له ازله موجود وو خو تر هغه وخته چې په تاریخ کې د صلیب لاره بشپړ شوی نه وو د عیسی یا ژغورونکي خدای نوم ته بشه په پورا توګه نه وو چرګن شوی. ملائکو د مطلق واقمند یهووا امر مانا خو د ژغورنې عمل لا نه وو تر سره شوی. نو د عیسی نوم د صلیب د قربانی لاره خپل بشپړ ځواک او معنا تلاسي کا. بالکل. لهغې ورسته د مخلوقاتو لپاره د خدای سره د تعامل نوم بدل شو. او سرچینه دا هم پډاګه کوي چې دا یوازې د زوی کار نه دی. سمده دا د ټول تثلیث ګډ عمل دی. هو، دا ډیر مهم ټکی دی. متن ټینګار کوي چې کسه هم زوی په ښکاره ډول په صلیب زړول کیږي خو پلار، زوی او روح القدس ټول د هغه څوک چې شتون لري ژغورونکی دی تر نوم لاندې په ګډه کار کوي. یعنی دا یو شریک عمل دی. هو، دا لیکنی وایي چې د صلیب درد د ټولو تثلیث شریک درد دی. دا د مینې یو داسې عمل دی چې د خدای په ذات کې په ګډه تر سره کیږي تر څو مخلوقاتو ته د نږدېوالي لاره پرانیزي. نو مونږه د نمونو لمانه پیل وکړه د دواړو کو په توفیر وګیدو او د صلیب رول مو وسیریړه او څومره مرکزی پوښتنه دا ده د دې ټولو سب پایله ده. دا د مخلوقاتو لپاره په عمل کې څه معنی لري؟
دقیقاً. سرچینه وایي چې موخه یوازې د ګناه بخښل نه دي بلکې یو څه ډیر له دې لوی دي. هو، وروستۍ موخه د خلقت بشپړتیا دی. د خلقت بشپړتیا خو دا یو ډېره لویه ادعا ده. د دې معنی دا ده چې مخلوقات نه یوازې بش کړي جي بلکې دوی په داسې ټول بدلون مومي چې بیا د ګناه کولو وړتیا یا تمایل ونه لري. خو خدا آزادې ارادې د لمنځه وړلو پسې رانشکاري. که یو مخلوق د ګناه کولو وړتیا ونه لري نو آیا هغه بیا هم آزاد دی؟ دا ډېره صحیح پوښتنه ده او متن ورته ځواب لري. دا د روباتو جوړو په معنا نه ده بلکې دا د آزادې ارادې د بشپړولو په معنا ده. بشپړولو؟ هو، د سرچینې له مخې دا پروسس 100 پړاوونه لري. لومړی خدای د یهوه په نوم شریعت او قوانین ورکي. او دا قوانین څه کوي؟ دا قوانین مخلوق ته ورخي چې دوی څومره نیمګړي ده او د ژغورنې اړتیا لري. لکه یو ډاکټر چې لومړی تشخیص کوي چې ناروغي څومره جديدي ده. نو شریعت د ستونزې د پیژندلو لپاره دی. بیا څه کیږي؟ بیا خدای د عیسی په نوم دوی ته نزدیک کېږي ترڅو هغه وژغوري. خدا ژغورنه یا وسی د 13 ګناهونو پاکولو نه دی. نو دا د مخلوق د ذات د بدلولو پروسس پهلوي. د صلیب د مینې په درک کولو سره د مخلوق آزاده اراده ورور داسې روزل کیږي او بدلون مومي چې په طبيعي توګه خېخه غوړه کوي نه د مجبوریت لمخې. په زړه پورې ده. د دې غشتنې او هلې د خدای له اراده سره هم غزيږي. دوی په خپل داسې بدلېږي چې اوس کولی شي د هغه څوک چې شتون لري. نه د سوزون کې اور. هو، د هغه حضور وزغمي او نه یو ځای ژوندي پاتې شي بلکې په هغه حضور کې خوشي ومومي. نو دا داسې ده لکه یو څوک چې لومړی له اور ویریږي خو بیا وروسته د اور په کارولو سره د اوسپینې د ویلې کولولو او له هغې څخه د ښکلو شنو د جوړولو هنر زده کوي. بالکل. اور هماغه اور دی خو د هغې شخص وړتیا او پها بدلا شوې ده. بالکل یو مناسب مثال دی. لکه څنګه چې سرچینه په یو ډېره مهمه جمله کې وایي خدای هماغه پاتېږي دا مخلوقات دي چې بدله شوې دي. دا مخلوقات دي چې بدلا شوې دي. دا مخلوقات دي چې بدله شوې دي. ها، د صلیب للارې دوی په پای کې د خدای اصلي فطرت ویني چې د دې لیکنو لمخې تل مینا او ژغورونه وا. هغه سوزون کيو اور چې پخه د قضاوت نشاوه اوس د پاکوالی او مینې د تودوخې سرچینه ګرځي. نو نن مو یو ډیر ژور سفر وکړه. مونږ د یهوه نوم چې د مطلق وجود او د یو ګناهکار لپاره د جزاوت نوم و، عیسی ته چې د ژغورنې او نزدېکالي نوم د بدلون کیسه وچیله. هو، او تر ټولو مهمه ده چې مونږ زده کړه چې د دې سرچینو له مخې دا بدلون په خدای کې نه بلکې په مخلوقاتو کې راځي. بلا شکه دا د نومونو د ځواک په اړه یو ډیر ژور فکر دی. او دا لیکنې مونږ له یو ورسته پوښتنې سره پرېږدي. هو، او یو ډیره فکر پاروونکې پوښتنه ده چې ځواب یې نه راکي. دا پوښتنه د راتلونکي باره ده. ورسته لدی چې د خلقت د بشپړتیا پروسس پای ته ورسیږي کله چې ګناه او نیمګړتیا نورا موجوده نه وي. او زوی هر څه بیرته پلار ته وسپاري. هو، نو بیا کوم نوم کارول کیږي؟ دا خو ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. نو انتخاب د دوه نومونو ترمنځ دی. آیا بیرته به یهوه ته وګرځي؟ همدا پوښتنه ده. آیا دا بیرته هغه څوک چې شتون لري ته واړي؟ استدلال دا کیدای شي چې اوس مخلوقات بشپړ شوي او نور د قضاوت له سوزون کې اور څخه نه ویریږي. نو د ژغورنې نوم ته به اړتیا نه وي. شاید او کې به د هغه څوک چې شتون لري ژغورونکی دی یعنی عیسی نوم د تل لپاره پاتې وي. ترڅو د صلیب مینا او هغه ستره قرباني تل په یاد وساتل شي. بالکل. ترڅو هغه ستر بدلون چې له دې لارې ممکن شو هیر نشي. سرچینه دې پوښتنې ته قطعي ځواب نه ورکي. او دا شاید د دې بس تر ټولو خیلې پای وي. دا اوریدونکو ته د فکر کولو لپاره یو سپریږي. هغه نوم چې مونږ د یو مفهوم یا وجود د پیژندلو لپاره کارو. هو.
څنګه له هغه سره زموږ ټوله علاقه او حتی زموږ خپل وجود جوړي. د دې موادو له مخې د مخلوقاتو لپاره نوم هر څه دي.